دوستانو د حضرت یوسف علیه السلام واقعا مولانا شیخ ادریس ته په خپل بهترین انداز سره ذکر کړی دا ما واورېدل ما ډېر زیات مزه راکړه ما غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړم ډېر زیات بهترین او ښایسته واقعه ده راځئ تاسو یې را سره هم واورئ رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام سلیری ښکارته ذکر کړی او د یوسف علیہ السلام واقعا پورا په دې صورت کې ذکر ده په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ذکر یوسف علیہ السلام سوکو ډېر عبرتونه دي پکې ذکر دا واقعا تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېر د الله تعالی د قدرت او زموږ د عبرت نه خېدي چې هغه ته یو د ورسره بیانو یوسف علیہ السلام جو داغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دیم پیغمبر او پلار پیغمبر د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه چې زمون پښتانه کړوسه وي خپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر د نک پلار پیغمبر او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم عزتمند چې پلاری عزتمند نیکیم عزتمند او د نیک پلاری عزتمند هغه څوک دی یوسف دی یوسف ابن یعقوب یوسف د یعقوب علیہ السلام دی یعقوب د اسحاق علیہ السلام دی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام دی دا زوی دا غپلار دا نیک دا د نیک پلار د دې د عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای په فلسطین کې موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا او دا د شام علاقه وه د یعقوب علیہ السلام 12 زامن یوسف علیہ السلام د دې او بل نورو بنیامین دا خپل منځ کې سکرونه پلار یې او مور یې او دا باقی لسرونه چې د دوی کوم دا د دې مېرنی رونو پلار یې شریکو او مین دي جدا رب العالمین یوسف علیہ السلام لا دا صفاتونه ورکړو او ناشنا حسن الله ورکړو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام د پلار ټول بچو سره مینه لیکن بعض بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا ګران د نور بچو په نسبت نو کم محبت چې د اختیار نه باری د ظلم نه باغی رب العالمین نیول نه کوي نو یعقوب علیہ السلام ته خپل اخلاق ورته معلومه د یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام کو پیغمبر هغه ته دام پته و چې دا ما دان وسه دا ما د ازوی یوسف دغه هغه نخې دي صفاتونه لري چې دنه رب العالمین یو لوی سړی جوړي پیغمبر به الله جوړي په دې وجه سره مين نورم جاتا او په کشرانو زامنو کې دا کشر زو بل مور وفات شوی و د یوسف علیہ السلام خپل مور او د بنیامین خپل مور وفات و او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشته و نو چې کوم بچی دا هغه مور مړی نسبتاً چې خپلاری نو هغه بچی ورته داسې بیکس او بیسوک ښکاری نو د پلار په دل کې د هغه مینه محبت نورم زیات نو سه خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی او پکې د پیغمبره هغه نخنه خانه آثار سه مور مړوا نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیات یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین د شپې مې خوب ولید یو لستوري او نور او سپومه دا ما ته په سجده پریوت چې پلار ته خوب بیان کړ پلار په پیغمبر اپوي شو ورته بچي پام کا وګوره دا خوب چاته بیان نه
یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچے ګوره پام کو چې دا خوب دي رونو ته بیان دی، ځکه هغه ته پته وه چې زماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی، بغض دی، او په دې وجه سره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده، پلار و سره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچي اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي. اسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب په پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 لونه دي، او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دی. لکه تروري په نکاح غشتې و پلار نو بس میرا مورم موري، نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي، دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت پکې، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دي ورونو ته ووایي، ورونو ته دا پته ولګېده چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسیم در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام ورونو ته ورسېد چې هغې ته ورسېد، هغې خپل منځ کې سره راغون شو 10 ورونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 ورونو هغه راغون شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او مونږ دې زامن یو، دا هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 ورونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا مونږ نشو زغملی. ښه څه به کوو، یو ورې وې اچې مړې کړي، اخوا به یې بوځو او مړ به یې دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور هغه ورته وې نه ګورې پام کوې مړی نه که کم از کم زمونږ میرانې رور دی، خو رور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیرزو کېږي، وجمه بینا نه وي خامخې وجمه وی ګوری که مړم نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ کړ او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو. وجنو کوینا بیا به ورسره څه کوو، وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به یې مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو، او کوي کې به یې وغورځو که چېرته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دي شو، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره خال ته به یې څنګه بوځو. نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلی وی بابا مونږ تاله راغلي، مونږ همیشه سیل کوو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دله مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کړه. بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو، او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسه، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار دی، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیہ السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یارېږم
اسنه شرمخې ده نه تختی شرمخې نه خوري تاسو په خپل سیل کې په منډو ترلو به غشي بوله اسونه بس غلوي او اسنه چې زما دا بچی ده چې ته شرمخونه تختی شرمخونه دا ولی یعقوب علیہ السلام دا ټکی ولی و چې شرمخ به تختی یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډیر دی او دویم د یعقوب علیہ السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې تاسو ایران او نه خورئ ګورئ تاسو شرمخان یې ایران او نه خورئ ما دې نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډیر نو اسنه شرمخې ونه تختی وینا بابا اس فکر کیوں نہ کی او دی به مون سره منډه ترلې وای چکرې به ولګي او مون به حفاظت کو په حفاظت به دل واپس راوړي چې پلاری پورا مجبور کو نو دی ځان سره واره دی د 12 یا د 14 کال په دغه وخت یوسف علیه السلام ځان سره په مخ نو د پلار په مخ کې په به کله په یو مخ کولاو او کله به په بل مخ کولاو کله به اوچت په غیږ کې به ونیو او کله به بیا په ځمکه باندې کېني او پلار ورسره بار ورته دی وجه بچو ګورې ډېر پیریږي تاسو خو ظلمي خو زما رضی بچي به ګورې ډېر خیال ساتئ لسې مهرني رونو یو دیش بنیامین دې پاتې شو هغه وروسته د اعلان شو د پلار چې تر څو پورې ورته نظر هغې پورې به دې کله یو یې اوږېت او کله بلې اوږېت کله به یو ښکل او کله به بل ښکل خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه ځمکې لره وبر لتې وله ورکړې دیکې وله ورکړې د وې ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکرې لګوئ اوس مې وهې نو د یو رور نه به بل رور له منډې کړي چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړه نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړه نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړه لکه بال باندې چې خلک یې پلت وي دقسې پلت دی او ورته به یې څه وې وې ځکه نو هغه یولس ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې او یولس ستوري سجدې لګوي هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا یولس ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي دله به عزت ورکوي او مونږ به ورته کوسپاس کېږي دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکوې شابه هغه یولس ستوري دې راوله چې دې رانه بچ ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص دې غریب ورته جاړې او چغې ورکوي په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډک ډېر اوږد کې هغه غریز علاقه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور وي هغې کوي ته یې ورسو بویه نو چې کوي له به یې غورځه او دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدې دي نو په قصد خو مې نه دي لیدې دا خو ما ته الله پړکې اچولې لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته دې اواز ته چې اوس دې رانه خلاص هغه نور او سپومې ته دې اواز ته چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېدې نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړل او اوچت یې کو په درز باندې کوي ته وغورځول دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځول رب العالمین څه چلو روایت کې راځي چې جبرئیل علیه السلام ولا الله راوړل چې دې وغورځاو جبرئیل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبرئیل علیه السلام اوچت واغېشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردن یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تېستې وو د جنت نه ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی هغه کمیس یې ورته واچوه
او ورته سوی وی اس فکر چونک در رب العالمین د طرفنا مونږ بتا د دې کوي نو بس دا د الله حکم او دا رونه تا د دوی د سکیمونو باندې وتا مونږ خبره وو دی رونه ته باندې پته لګی بیا دا واقعا مونږ په دې باندې مخکاره کړ یوسف علیہ السلام بس پاک کوي کې کېناست چې دا کم مشرور یهودا دې لګلسوان دې بدل نور ورون نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به راوړل او ته به ورزول आवाज به ورک ډوډۍ به ورغول او به ولا راوړ یو لوخ کې هغه به ورته ورغول یو ورځ ورپسې راغی په بل ورځ راغی یو سورہ دې پر لپسې چې راغی چې سورہ دې تیر شوه چې دې راغی आवाज یې ورک یوسف ولا आवाज نه بیا आवाज ورک یوسف بیا ولا आवाज ورنه او بس وی معلومیږي دا زمونږ غارور په دې کې چې ته مرشي قدرت رب العالمین کې څوک بچکی د چاپلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان چې الله دا انسان ملي او دا الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت وچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباہ برباد شو او دا ابرهه لخر دا د تو تکرو د کانو په ذریعہ باندې رب العالمین تباہ برباد اصل څه د الله حفاظت کله چې الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ اوسه بچ الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دې چې د دنیا یو طاقت دې په ته دې نشي کوي دا الله خپل قدرت خي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين دا عبرت نخي دي پکې د یوسف علی السلام او د رونو په واقع یو قافله په لار راته لري نو دې قافله کې په بعضه کسان دو چې غیبه غیا په ګرځیدل چا بسارو بکول سو بوبو په ګرځیدل نو کما دله چې د قافله هغه په دې باندې مامور او چې تاسو لړ شو وګورئ هغه کړه د تکیو کړ زره بورقه واغشت او هغه کوي تخکته کړ چې کوي ته بورقه کته کړل او بورقه ویخ دو رسوله نو یوسف علی السلام سره بورقه جنگي بس پړی پورې دې کله کول هغه بغټه بورقه یو کس بنشو راستي ابا په پینځوش پغو کسانو بلکې ردینه پزیاتو باغه بورقه خلکو راستي اوسم باندې وګدو کویانو باندې غټه غټه بورقې چې دوی بورقه راستي نه بو قدر نه خیر پډې زور او پا وجودونه هغه زمانہ کې د خلکو مضبوط پهلوانو پډې زور او پډې لوی طاقت باندې بورقه روچته کړ چې روچته کړو یوسف علی السلام ورپورې نسبت خمدیدار خشتا ټیک ټاک جم دې روح صحت چراوی مستا ورته وکړه یا بشرا هذا او خوشاله خو مزیدار خشتاله ډیر ځل خوشاله یو په دې خوشاله شو چې مزیدار خشتاله کړه الله را او هغه زمانه د غلامان به خلق رسول یو خشتاله لکته زبد دا به مون خرج او بلا پیسې ورکړي لاړ نور مرګرو ته الو مون خدا غره د کوینا په برقه کې لیکن خطر هم راوځي او ډېر خشته او خوبصورت الک نور مرګري خبر کړ ای بچ په شغاګ مکه گو به یو خار کوم طرف ته د مون قافله دي او په خار کې به مون خرج بلا پیسې بلا لګي يهودا چې کوي ته ډوډۍ غرزول دی او نه مونته یو خپل پیمنډ ترله شروع کړی چې دې چارو کې نو کمل دې پدې کوي چاوته سکه یره وې سګرځ دلته خو څوک نه دی راغلی یو قافله هغه کې ناشته چې دې ورغلې د قافلې ولا لغې ته کتلې دي یوسف علی السلام یې سې کړل بس ورمن دې ودالت من مال هغه وته ودا خو الک من تعالی نه وینا دا زمون غلام دې زمون برای دې او په یوسف علی السلام دبو وګورې کال دی ورو دې الله سلمان وباسو وجو دې پرې دې رونه خبره او قافله والا ته چې دا زمون غلام او زمون نه دې تحتیدره باندې کوي کې موردو او ډېر بد اخلاق دې ډېر بد خوې او غلا غلطي به زمون نه کول
مونږ له خپل غلام راکې قافلې والا وته نه مونږ نه در خیر جوړه پدې چې دا به در باندې مونږ در خرڅ بس قافلې والا ولا 12 درهم ورکړ او سو 13 درهم یاد معمولی لګي پیسې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين پاتلس یا په 12 درهم باندې د خپل لور خلق په قافلې پیسې واغې خپل منځ کې تقسیم کړي چې دې کله پلار د لاړ د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا او لوی چغې سوري د کلی خلک وته راغون څه چل دي وې زمونږ غرور یوسف زمونږ شرمه وته مړی پلار یې راوته خو پوه شو چې څه چل خوشته چې راوت بچو ولې جاړي وې بابا مونږ هغه استاد وې یوسف چې دې هغه شرمه وته او په یو روایت کې راځي چې یو شرم مخدوی را نیولې هغه کې پړې چولې او یعقوب علیه السلام له راوړ وی شرم خلان استاد به تخت وی شرم خدما تاسو ته مانوي چې شرم خدما زوی بدن تخت او تاسو به غفلت کوي وینا بابا مونږ هم ډېرې منډې وای دمو وای اخره کې دې ستل شو جامو تم کېن نو مونږ منډې ترړې والے چې مونږ راتلو شرم دې تختو او شرم خمداد رانی ولې دې اوس ته تو سره سکینو بستا مخ کې با دې شرم اختاز وشته او کمیسه د ګډ یا د چيله یا د اوسه په وینه کې لړلې هغه یعقوب علیه السلام لور کې دا ستاده زوی کمیس دی او دا وینه د ستاده دی دا بچ منسوب شرم خو تخت مونږه خیال ساتي یعقوب علیه السلام چې کمیس تاو قتل نو کمیس شلیدل نو ټیک ټاک ویډي او خيار شرم خو چې زما زوی او جو کمیسه ته روغ استه دی شرم خوته الک شلی خو کمیس داغه نه مخ کې شلی تیر پار کی نو دا دونو خيار شرم خته چې زما د دوی نه روح کمیس وست او بیا زما دوی خوللې او دا شرم خته به او وی وای شرم دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات دستا قسم یې رښتیا وا چې کوم ذات ته پیدا کړو دا دواړه جهان پیدا کړی زما زوی دی ولې خور وی شرم خو سره خبره شروع کړې چې یعقوب علیه السلام دې درو زدوی په جال کار کړم او رب العالمین په مم حیوانات او د پیغمبرانو د غي د بچو وینه او غوښه حرام کړی درو وای درو قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس وی لرته یو خبره خشته کړي و او زما زویم زمانہ غیب تو زبا صبر کوم او رب العالمین چې اب ما سره پدې کې امداد یعقوب علیہ السلام د خپل بچی پسې جړل دومره دې زوی پسې او جړل چې سترګې د جړا د وجه نړندې شو وبيدت عيناه وهو كذب زړې د غم د وجه نه او سترګې د جړا د وجه نه مکمل لندې شو نظر یې لړ او اروح به الله تجل چې الله زما بچي یوسف خو ما سره ملو الله وسره وعده کړو دې تنو چې مال به خپل بچي الله راول خو کله براول یو کال پس دو کال پس درې کال پس 10 کال پس او سپته لګی چې زما په بچي به سجود کیږي ته چا غلامه کې وای ګډ چيله بسره کم ځای به نور ته وای سوري ته وای هوا ته وای یخنه ته وای ګرمه ته وای دا خوري رګرانه خبره ده الله تعالی دې مسلمان دې صدمه نه وسه قافله والا یوسف علیہ السلام بوت مصر ته مصر خار د مصر په خار کې خرڅاو نو چې خرڅاو نو غولي په شورو د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې اخاو دې د هغه حسن نیمه رب العالمین دلوي نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړو دي بسونه خشتاو بل پکې خشتاو صاف الله خو دي خشتا اخلاق پکې الله خو دي نو بولی په شورو شو نو قیمت دې حد تور سید چې یو سړی پکې او سوداګر وي چې د دې بس پتل کې واچو نو چې څومره سره درد د وزن برابرۍ پاغې ځای دې حد قیمت
پلار باندې د مصر وزیر خزانه تیرېده عزیز مصر چې هغه قتل بولی شروع دا خلک صفاتونه کوي تماشې لم خلک راغلي دي هلکه وسه کوي وې دا یو قافلې والا چې یو غلام راوستي خرڅي دا دومره غنا غنا دا څه ده وی هغه ډیر زیات خشتا لګته ډیر خوبصورت دی او ډیر خو او صاف والا دی نو دا هغه قیمت چا سره نه برابرۍ کې ګولي پښو چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغه ورته او قتل قدرت دې دمن او رب العالمین پیدا اوس الله څخه د پیغمبر د غیب نه الله کوي تورثه او د کوي د ویخ نه رب العالمین د بادشاہي دربار پر سره اور اللہ کی سکی دے انسان پاکل کے نتیجے بہر کے افکدے بادشاہ و توقت محبت پیدا شو وی سونا تا بولی ورسی دلا ویدا مخامخ سوداگری اخلی او دے ہوئی چی دے پتلہ کے باچو موچی سمرا سرزر دا سرا پتلہ کے پوزن کے برابری کی پا گئی ہے وزیر خزانہ وی عزیز مصر وی زیر دین پر لیات والا وی پسوی اخلی وی چی دا مالک کے سمرا غواری پا گئی مو مانگی قیمت تو چې څومره پیسې غواړي بس هغه وایي چې دا لږ نه زوال هغه وی خد دومره دینه زیات سره زرو دومره دراهم او دنانیر بس حکم یو هغه پیسې ولا ورکړي او یوسف علی السلام ځان سره پاس باندې سور کو کوته رب العالمین د بادشاہ دربار خذ له بوته خذ نومي ذلیل خذ وی خذ او ماشوم میراوس او ډېر خالق ځان سره لو یو تربیت وکوا خود دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته نارینه اولاد نشته ودا سے کار دے چې دا لږ ډېر خدای مونږ ته په باندې الله تعالی ډېر فائدہ ورسوي هغه دا چې مونږ به خرج کو ډېر لوی پیسې برالو کی اګه دا خو اخلاق او خاوندو په بچیواله په ژویواله به دوته یا به ځان سره بچی او که بچی نینو خرج به کو مونږ ته دومره فائدہ ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېر لوی ګټه ورسوي چې زلیخې وته قتل داغه وسره مینه د خاون په نسبت داغه اختیار یرا سړی داسې وو چې تجارت دانو په درمیان زو به لوی به اسیم زمو استاد وی نشتا بدا زمو وی شو وی زیره اقوا په یوسف علی السلام په یعقوب علی السلام په پلار غم تیر اقوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه لا کولاو هم پپلار معلومه شو دی خو دې کوي تا ورسید سوداګر وروست په مینه او په محبت باندې رب العالمین د اغلګي مینه محبت د وجه نغوی ته څومره پیسې ورکړي او دی خو رب العالمین د بادشاہ دربار ته د یو وزیر کوړه راوست الله ګورې دا کوي ډېر زیات عبرتونه دي پکې یو خدا چې په لوی خلق څومره لوی خلک کی هغه مشکلات او غمونه ډېر راځي لکه په یعقوب علی السلام څومره غمونه راځي او دویم دا چې په بچی باندې یوسف علی السلام د رسول رب العالمین ډېر لوی سړی جوړای نو څومره پریشان او مصیبتونه پیراله الله قران حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا دا طالبان په کویږي چې سختی لګا ده او هغه سره اسانی لري زیات رب العالمین راوي او پښتانه موي کنه وي سخت په سرات نو په یوسف علی السلام رب العالمین دومره سختی راوسته کوي تورسه دا غینه پس په الله را تعالی ولیدان ته الله یو عبرت او یو سبق دی کله باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا ګیله او شکوې الله نه فریاد شروع کا رب العالمین بدل هغه سختی او هغه مصیبت په خوشاله باندې بدل او بل وی عبرت پکې څه دی ګوره بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی د یعقوب علی السلام روح بچو د خپل رول یوسف علی السلام سره بغض او حسد شروع کړ نو نقصان یې چاته ٹھیک ظاہر کے اطلاق کا ضرر ورساو روح دیم ضرر ورساو لیکن در رب العالمین پنید مقتورا سوچ عمدہ دا یعقوب علیہ السلام زامن دا یوسف علیہ السلام گوری بغض و حسد دیر خطرناک شیر دیر لوی گناہ کله چې یوسف علیہ السلام او د زلیخې میانس کې مسله رااله او یوسف علیہ السلام متعلق معصوم بچی گوی ورکړه چې د یوسف علیہ السلام کمیس وګوره کدا د مخ نشلیدلی مخکنه لمن نو غلطی د حضرت یوسف علیہ السلام دا او که کمیس د شان نشلیدلی نو معلومیږي دا چې دبا منډه والا تختې دبا زلیخې به کمیس راخلی غلطی به راغی وي چې دې کله کمیس وکړه فلما راى قميصه قد من دبر
قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې کمیس خو شان شلیدلې دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجودو هغه پوه شو په دې وی دا خو د زلیخې نقصان دی دا د ښځو نقصان دی او د ښځو سکیمه او مکر او جال دا ډېر پراخ دی ډېر لوی وي دې نه بچ کېدل ګران کار دی نو دغه وخت کې عزیز مصر ما تیره جمعه هم درته ویلو چې هغه له پکار دی چې ښځې له سزا ورکړي خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي یو ټکی ووی یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف علیہ السلام ته وای اے یوسف پام کو دا خبره بار مشوره نه کیږي ځکه اوس خلک تانه ته پوښتنه کوي ته وای چې ذریقه معنا دا غلطو مطالبه کړی نو پام کو دا خبره بارونه بس او خځه تاسو اوس وکاله چې خځه له سزا ورکړې وي یوسف علیہ السلام ته وګوري پام کو چاته غوونه سو خبر نه خبر نه کی نور بی عزتی به میوشي یوسف اعرض عن هذا او خځه ته وای بس چې سړي کړي دي غلطي دي کړي دا الله نه بخنه غواړي اوس وکا چې خځه ته کوتک نیولې یا سزا ورکړې نه کمزور یو غریب څنګه دې زمانہ کې په خځو کمزوري شته واستغفري لذنبك فام کو غوري بس خدای نه بخنه غواړه یاره تاسو ډېر بے خوانده خځه یې ها بس دونه ټکی یو ډېر بے خوانده یې هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه دلته فیصله شوه خبره یوسف علیہ السلام ته بس دا وایي چې بد چپ نور بغږ نه کوي او خځې ته وایي د الله نه بخنه غواړه خبره مشهوره دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر وی ګورې غږ به نه کوې خبره مشهوره شوه چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره دا لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي دوه غلطۍ دي یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وي نو یو خو په خپل غلام باندې دا مینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي دا خو ډېره بېکاره ته ده د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وي یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي خذو په مخه واغشته پراپګانډې شروع شي د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپګانډې شروع خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپګانډې شروع شوې بې عزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دی به د دې نه پسې ځان خلاص کړ دی یو دعوت او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته ډډې ووالې ښځو دا سوچ و چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي ډوډۍ ورته مخکې کېښوده میوې ورته مخکې کېښودې او ده هوښیاره وه زلیخا چړې یې ولې لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي هغه زمانه کې هم دا رواج او چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا تکیاګاه جوړه کړه او وآتت كل واحدة منهن سكينا لله فرمای ارچا لله کې چاړه ورکړه وقالت تخرج عليهن يوسف عليه السلام په غلام مريه په دې فرازه یوسف علیہ السلام بهر په دروازه راځي او غلام حکم دی ورته خپل مالک سردار خو چې څنګه رانه و فلما رأينه اکبرنه چې خذ ورته وکتل یوسف علیہ السلام ته اوهو ولکه ډېر لوی والی راغی دا غلام دی یو خذ یو ته وي بل خذ بل ته وي
او دا خو ډیر خشته دی دا خو ډیر خوبصورت دی خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعنا ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې پوی نشو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوی نشو د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې حاشا لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی دا انسان نه دی دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده د انسان نشي لاسونه یې بلکل پرې کړل د هغه د حسن نه دونه متاثر شو د انسان نه داسې فرشته معلومېږي یو مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي زلیخه دغه ځای کې ډاډه تاسو زه ملامته کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته ووې بس فورا زلیخه دغه وخت ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړی تا خو ته یو ځل چېرته مطالبه وکړه ستا په ځای که مونږ وې دې به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوې وې نو دا هغه ځای کې څه وایي دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم ما ته مطالبه کړې ده بالکل ما ته مطالبه او طلب کړې ده ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ کړ ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن وليکونن من الخاسرین که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي نه یې پرېږدم جیل ته پرېږدم او زموږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړه داسې پکار وه لکه یو سړی وایي که نه که د ما خبره ونه منله نو مړ به یې کړم که د ما خبره ونه منله نو زخمي به یې کړم او به یې وام سزا به وله ورکړم دورې به ورکړم کوړې به ورکړم دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم نه که د ما خبره ونه منله جیل ته به یې لېږم وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه اخو یې معشوق وکړه جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم یا زه به یې مړ کړم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده یا سزا او دورې وله کوم ځای ورکړي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کې جیل ته به ولېږم معمولي غوندې سزا وله ورکړم بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کې به له شلو د تېري کې خو زما د اختیاره به بیا به خبره وباسم ښځو بیا ورته مجبور بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربي السجن احب الی مما يدعونني الیه یا الله جیل مال د دې ګناه نه بهتر ده جیل مې خوښ که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار خدا ګناه خو تصور زمانه نه کېږي سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم بلکل قطعا نه کېږي جیل مې خوښ دی الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین خو الله د ګناه نه مې ګوره ته ساتي ګوره د ګناه نه ساتندونکی څوک دی رب العالمین الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي پردی مال هره ګناه چې نبی علیہ السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي مزینه کی دوله کی او چې کوم عذاب د الله تعالی طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نو باسي دی بیا خامخا ګناه یا الله کده دې خزو د مکر نه دی او نه ساتلم ورې زبد ډیرو نه پویو نشم یا الله ما بده دې مکر نه ساتي جل له بهتر التعزیز مصر ته خبر او رسیدل چې اوس خبره بل شان اوس خدای ذلیخه عشق مخ کې پټ اوس ښکارا شو اوس خدا خبر ټولو خزو واورېدې اوس بل سره سکو ذلیخا خاوند ته وی ګورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل ته بلې ام مجبوره یوسف علیه السلام جیل ته چې
چې جیل ته حضرت یوسف علیہ السلام څنګه ننوته دا الله نه وغوښته جیل ته نو التکه په جیل کې یوسف علیہ السلام دومره رب العالمین د عزت ورکړي چې د جیل کوم مشر داروغو مشر هغه معتقد ابو ولاته هغه بولا د خوخه خوراک ورکړ هغه به ډېر عزت او خاص بارک کې بند نه کړ ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځې نو ګرځې او ممکن ده زماړه کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده د بادشاہانو د وزیرانو د خزو نه خدا افسران مجبورې ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې درلېږلي خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره په دومره سخت خو یې پرزون نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل تپوسونه به د خلکو کول حسن هم ډېر زیات و چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرت د ورمینه پیدا کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې د معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو یوسف علیه السلام مې ولید چې ما ورته وکتل نو د دې ټول دنیا د خلقو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړ پیغمبر علیه السلام سره نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو د خلکو مینه ورسره پیدا شو خلک براتل تپوسونه به ته کول دوه کسانو جناب او دغه په جیل کې سکول د ډیوټي سوا د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان وغیره به صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکړه ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوصل چې دوی ته الله ورغونو الله راوستل بیا را باندې بل امتحان راغی دا عزیز مصر په کور کې د ګناه هغه نه الله ساتل اوس را باندې امتحان راغی نه می څه غلطي کړې دا نه می ګناه کړې دا نه می مرګ کړې دا نه می لار شو کولې دا او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوي الله به امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چاته به صبر تلقین ورکاو او چې کوم به بد اخلاق جیلو هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناونه کې دا غلطیونه کې دا معمولی جیل دی د خدای جیل ګوره د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی لان خلقو ته به خشته نصیحت کو د خلقو اخلاقی تربیت به کو او خلقو ته به صبر تلقین ورکو د مریضانو ته پوښتنه به کول د ارچا وسره مینه محبت پیدا شي چې دې جیل ته نه نوته نو دوا لکان وسره جیل ته نه نوته قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ودخل معه السجن فتیان دوا لکان اگر دوا لکان سو یو دا بادشاہ کم چی لوی بادشاہ دا عزیز کو وزیرو کم چی لوی بادشاہ دا اگر ریان نمو ریان اگر بادشاہ دا موجودہ فرعون چی کمو دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے چکم فرعون حدی فرعون نکو دا فرعون نم چې کوم دا موسی علیہ السلام په زمانه کې دریا په غرق شو دا غنوم ولید دا غد پلار نوم مصعب او دا مصعب د پلار نوم ریان دا اغریان دا چې کوم دا یوسف علیہ السلام په زمانه کې دا فرعون د مصر د هر بادشاہ یو لقب نو دا هغه بادشاہ یو ساقي شراب به پسکل او یو خاص ډوډۍ والو اوسم د دې بادشاہانو مخصوص کسانی کې باغی باندې پوره اعتماد ولې زهر مہر ورته وانه چي خراب شي په نه خوري نو د یمن د بادشاہ سره د دې بادشاہ روانه و جګړه هغه د یمن بادشاہ دا کوشش شروع کړ چې د مصر د بادشاہ ریان دا ډېر مضبوط دی د دې وختر خاوند دی په بل طریقه په دې نشم والی راشه وته بدا غلامانو له پیسې ورکما زهر به وته واچي دی بمشي دی دوارو ډېر راغله پیسې ورته د ساقیلا دا شراب چې په بادشاہ سره او دا بل چې کوم ډوړې والا لنګری دې له پیسې ورته باور چې وته تاسو وای وی تبا تاسو با تبا په ډوړې کې ورته زهر واچي تبا په شرابو کې معمولی غوندي زهر واچي په بادشاہ به خوراک او بوس کې چې دا مړ شي وی ډېر خبره نو هغه طباخ کې کوم باورچیو لنګری هغه په خوراک کې اعلی خوراک بادشاہ تیار کو پکې معمولی زهر ور واچو او تیز زهر او چې کوم شراب والا هغه په شرابو کې ورته زهر ګټ چې ته به ډوډۍ ورکې زه به شراب ورکم دا به اوس کې مړ بشي او پیسې د هغه یمن د بادشاہ نه غشتې چې بار به څنګه ووتلو بادشاہ ته هغه خوراک کېښود او هغه اوبې ورته کېښودې دې وخت کې دا چې کوم ساقي
دی او یاره دی پوه شو چې او دا خو مې غلط کار وکړ پیسې مو واغېستې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې یاره زه خو دا شراب پې نه څښم خو دا بل ملګری پوه نه کړ زه خو پې نه څښم زما یې ټول عمر خما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي زه اوس په ده باندې شراب وڅښم دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده نه هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل پاک سوچه او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو انا مقبوردار چې هغه ډوډۍ کېښوده او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې نو دا چې کوم شراب واله د پې بیا ویرېده بادشاه سلامت یو خبره کو دا ډوډۍ مه ولې دې کې زهر اچولی شوي دې سړي پکې زهر اچولي پیسې یې اخېستې د یمن د بادشاه نه ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولي دي وی بادشاه سلامت دروغ وایي د اوبه مسکله شراب دې کې د زهر اچولي خو دواړو په شریکه زهر اچولي خو صافي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل ده پکې زهر اچولي پام کوه چې دا ونه څښې بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه هغه اوبه هم سنبال هغه شراب او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږئ د دې تحقیق کوو یو وی دا چولی بل وی دا چولی ای تحقیق کو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه به سزا ورکو او چې کوم بی ګناه ثابت شو هغه وبري دا دواړه لکانو ته کړه واچولې او چې څنګه یوسف علی السلام جیل ته نه نوځي دی مر سره جیل ته بادشاہ تحقیق شروع کو چې غلطی د چا ده اوس په ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر ملو کړی نو ګناه ده شو او که شراب والا په شرابو کې زهر ملو کړی ګناه ده شو او که دواړو ملو کړی دواړو ګناه شو اوس دا غي خدای ته تحقیق شروع شو الته کې دا دواړه چې یوسف علی السلام سره جیل ته لاړل نو د دوو کې مفسرین لیکي سو کوئی دواړو لیدو خوب سو کوئی نه یو کس خوب لیدو چې دا کم ساقي دي راغی یوسف علی السلام ته اے یوسف علی السلام یو خوب لیدو دواړه وته کې ناست موږ دا څه خبره چوي چې دا د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته خیر انسان هم ته مهرباني وکړه د خوب تعبیر څه خوب دی دا چې کوم ساقي دی وته وي چې ما دا خوب ولیدو چې د بادشاه مخ کې ولاړې او د انګورو نه ولو بو باسم انی ارى في المنام اني اعصر خمرا زه د انګورو نه بو باسم او دا غینه شراب جوړوم په بادشاه سره دا خوب دی ابل وي چې ځان وینم احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير زه خو انما چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانق د ډوډو او مارغان راځي د هغه خانق نه ډوډۍ اوچته یو تخته مونږ له دې خوب تعبیر راځي وی چې دا ساقي خوب پرشتيالي دی او د بل خوب په دروغه خوب یې ځان جوړ کړی خوب یې دی نه دې تعبیر راځي یوسف علی السلام ته وی چې دا ډېر آسان تعبیر وی ته چې یې ساقي ستاسو خوب تعبیر دا چې ته خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخ کې ولاړو شراب به پسکي ځکه تا په خپل خوب داسې ویل چې انګور نه چوړوم دا غي نه شراب جوړوم په بادشاه اسکم نو بس ته واپس بری کېږي او هغه انګور نه به واسه په بادشاه بس کې او دې بل ته و چې تازان اولید چې ستا په سر ډوډۍ پرتی دي او مارغان راځي دا غي نه ډوډۍ تختای وراک تختای نو ته بس ادا کېږي او پسوله کېږي او ستا وجود چې دی هغه به التا پسوله باندې اویزان دي مارغان برازي استاد سر نه بغوخه تختیو مړ به هغه سوي هغه لګا نه یاروي ما خو دروغ وي ما خو خوب نه دي دی بل خو ما دي هغه دي ما دروغ وي ما خوب نه دي خطا شوي یوسف علی السلام ورته وی چې خوب دی لیدې او کنه دی لیدې خو چې کم تعبیر مې وښ هم دقه سی بل الله فیصله کوي په هر خپل زموږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب بچرتم نه بیانې دروغ باندې او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت پر ورځ رب العالمین دله پلاس کې دوه اوربشي ورکړي دوه اوربشي او دته به وي شابه دا اوربشي یو بل سره غوټه نو اوربشي دوه یو بل سره غوټه کولی شي اوربشي له وسین غوټه ورکړي د غنم دانی دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي او فرشته به ولاړی ابه وي شابه غوټه کا دی غوټه ورکول نشي او تر سوچ دې نشي ورکول فرشته به له سزا ورکوي وਹੀ دا ډېر خطرناک ګناه ده نبی رسول الله دې ته په دروغ کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځان خوب جوړي
ولې لکه دا خوب د انسان د دماغ او زړه ته الله راچي خوب څوک راچي خوب الله نو تا دا زتا ته وایم چې دا خوب مالی دی څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې الله ستاره ته خبره نی راچولې ته چې الله د ماړه ته خبره نو په الله ر دروغ وې دروغ خوب خدا مت ما خوب نو خوب خدا تعالی په لکه راځي او الله نی راچولې ته خوب خو الله را ته په لکه خبره را واچوله نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وې دا خطرناک دروغ نه ځان ساتي دویم دا چې خوب دی اولید نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دو صفته لري یو د خوب په تعبیر پی دویم تا سره همدردی وکړي ولی کله خوب په تعبیر نه پويږي او هغه ته د خوب بیان کو نو غلط تعبیر به وباسي نو ماغه څه بکیږي او که یو سړی سره د همدردی نه وي در باندې زړه نه خپه کیږي او هغه ته خوب بیان کو او هم د غلط تعبیر وباسي نو بیا به ماغه شي هغه څه بولی کیږي یو حدیث کی راضی حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي د امقسه نو تا خوب ولید مثلا او دا خوب در تما تعبیر بیان کو غلط میں بیان یا تا خوب ندی لیدی او ما تعبیر درکو نو ستاړه کې باغ سودا راشي کې دا کار جوړا سکی په الله دې هغه ګمان پیدا شي دا کار بدا سکیږي نو چې په الله دې کوم ګمان پیدا شو الله به مغفرت سره کوي پام کوي دا خوب متعلق ته خوب غدانه جوړ نه کوي ګناه ده او که خوب ولید نو هغه چاته به بیانوي چې کوم تعالی خطابیر وباسي کويږي او د سره همدردی وي چې مزیدار تعبیر درته ده او بل درته وې مکه چا خوب ولید د یاره خوب درې قسمه خوب یو هغه خوب چې د الله تعالی طرف هغه عموما سار وخت سړي وي یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه شیطان د یاره خوبونه په دې اړه کې راغلي او دریم هغه خوبونه لري چې یو سړی دروازه سکین هغه په خوب کې وي لکه مثلا یو کلندر دی او خوبینه وي په خبر لباروبا خوبین یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی وي یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی روجي غوړی تلی دا دریم دا هغه دي چې د دماغو کې دروازه کوم شي ناست نو خوب کې شپه غوي دله خو حقیقت نشته بل هغه چې شیطان او د فضل کې کوم خبره ده یاري خوبونه او د hebat خوبونه اور واچي دله حقیقت نشته دریم هغه خوب د رب العالمین رحماني خوب فضل کې ورته خصوصونه راواچي نو اوس کې یو انسان غلط خوب ولید بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي باندې پیغمبر علی السلام موږ ته دم کولې هغه دم چې د استعمال اسم نشته بالکل چون یری خطرناک د یری د hebat دا څه چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وي او ګس طرف ته لاړو بیا به وي بیا به ګس طرف ته لاړو بیا به وي بیا به ګس طرف ته لاړو بس د خوب اثر به ختم شي هر قسم خطرناک او د hebat خوب په تعلیق دغه اس اثر بني او په هغه وخت کې ریاض ني سار را پاسې دي دا عمل او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب در تر مخ کې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکا چې درې ځله ګس طرف تعوذ بالله ویلو وتعالى لاړې کړه که جمعات کې د جمعات نه بارودا نعوذ بالله وایا درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف لاړې او تو کده دې خوب به اس قسمه غلط اثر نه ده بس دا تجربه او کوم مزیدار او خشته خوب دی ولید نبی علیہ السلام دې په خوب کې ولید الله دې په خوب کې ولید یو نیک سړی دې په خوب کې ولید موږ دې ولید هر قسم نیکی نو الله تعالی حمد ادا کوي الحمدلله او راشه د برکات نفل لګه صدقه ورکړه بیا به رب العالمین د دینه نورم خشته او مزیدار خوب نه خي خو درو خوب جوړول دا ډیره غټه ګناه ده بهر کې هغه یو خو چې ما دروغ ویلو دا اوس څه شوی دی هغه شوی دی چې سدیه بکی بادشاہ ته تحقیق وکړو چې تحقیق یې وکړو هغه آسان کارو هغه زمانہ کې خو لیباټری نه وي هغه خوراک راواغسته وغه په یو حیوان باندې او خپلو چې څنګه او خپل هغه مړ پته ولګی چې خوراک کې زهر
هغه بیر واغشته هغه بل یو حیوان ته کې خو دی هغه حیوان هغه شراب اسکل هیڅ مرتونه مدا پته ولګی چې شرابو کې شراب والا سن دی چولې او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولې دي بس دواړه راوستل قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاہ باورچی دی لنګری دی د زهر اچولې دي لہذا دې سنسار دې مرشد او چې دا کم بل دی شراب والا هغه په شرابو کې زهر نه دی چولې او بادشاہ خبر کو چې بادشاہ سلامت ګوره خوراک نه خوري دې کې زهر دی نو هغه له انعام ورکو بریئ کو وفادار هغه را وسته واپس په خپل ډیوټي باندې ابله پانسی کو او بره په لرګي کې ویزان کړو مارغان برادر او داغه نه به وخت وړل خو چې دا کوم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کوم بری شو یوسف علی السلام هغه ته وی ته خو بری کېږي بری شوي نو اذكرني عند ربك ته چې لاړ شي نو زما معاملې لک بادشاہ ته یاد کړه اسبه سم مفت کې جیل کې پروت دی پتہ نه لګي بادشاہ یا زلیخیر میں وباسی کنا عزیز مصر میں وباسی کنا نو وزیر صاحب گیر کړي مشر بادشاہ ته بدما الوی جدارنګ یو مسافر دی او هغه اسب زای په جیل کې پروت دی دا غدا مسله ده نو دا لگا وراو د مسله کې څه فیصله وکا نو ته مهرباني وکا بادشاہ ته ما یاد کا نو چې دا خبره د یوسف علی السلام دا خو څه بده خبره د ګناه خبره نه غلطه نه یو سړی د غریب گیر دی او بی ګناه گیر دی وخت چاته سفارش وکړي چې د ما سفارش بادشاہ ته په جما خلاص دي څه بده خبره لیکن بیا د یوسف علی السلام شان سره مناسبه نه و د یوسف علی السلام شان دا چې د بادشاہ نه ولې مطالبه کوي د لوی الله نه مطالبه وکړي هغه الله چې کوي کې تپروت وي او د کوي نه راوستلې نو د کوي نه خدا جیل کوي خوري تنگ جیل دی دا خوري فراخه جیل دی دینه دیم رب العالمین استیشي نو قران کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاہ ته ما یاد کا نو الله دا غسرینه خبره یې راکړه فلبث فی السجن بضع سنین وکاله په جیل کې دینه پس نورم تیر اس پیغمبر ته الله غریب یونس علیہ السلام نه مې کېږي دا ونه رسول اوس ما غوندې کرا گیر کی نو ورته پته ده کدل لکه سلام ورکوم نو تختی نو موږ ته گزاره کوي الله تمره سخت سزا نه راکړي او پیغمبر خو ورته معلوم دی کدی هر څومره زرا کاغم دی پیغمبر دی رده با یقین او دغه نبوت او ورثه بنورم پخته کیږي دا غیدا سے مثال دی لکه چې څومره یو سرګر څومره په اور کې اچي نو هغه خرابېږي نه هغه نورم خشته کیږي خو دغه دی دا ګیلټ په اور کې ورواچول په یو سات بدوي او که سرر دی ورواچول اب نورم خشته کیږي نو زموږ مثال خو د ګیلټ نو که معمولی زورم ورکې نو ایمان پری دی او پیغمبر خو سرر دی نو که هغه هر څومره زورم ورکې هغه نورم دغه کیږي الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی نو معمولی خبره او رب العالمین په خپچو چې خاتمات ول رجون کولا تاقیدی توی چې بادشاہ ته یاد کا فلا فی السجن بضع سنین پورے گیا یو وکاله در باندې جیل کې نورم تیر هغه خبره یې نه موږ ته دا مسله معلومه چې بعض وخت کې به یو انسان بے ځای جیل ته لاړ دا هغه د پاره یو سبق دی یوسف علیہ السلام په ټولو جیلانو ته ګوره د بے ځای راغلی زه خبر یم د الله په کارونو می صبر دی تاسو صبر وکړئ دا ته بل مسله معلومه باہر کے بادشاہ لوی بادشاہ چرے خوب ولی مشر بادشاہ چی خوب اولی دا خوب دا سو چی غټ دریاب اغا دریاب اچ دا غی دریاب نا او غواگان روتے سربے مضبوط غواگان ورپسی او ٹپی ٹپی بیکارا چې ته شډو دا څه غواګانې راوته خو چې راوته نو دی وو غواګانو دا سربې غواګانې وخوړ اوس عقل خداوي چې مضبوطه غوا لګی شي ولا بل نه نه او غوا نه خوري نو دا وو غواګانې دا ټپی ټپی را لې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغلم کړو هغه سربې غواګانې او واړه الوقت تیر کړو بلې دولی دل چې وښنه وګیو د غنم ډېر اعلام زیدا او اوچ زیال وگی نو دا زیال وگی دا غنمو دا دی شنو وگو نتوشوی لکه بعضی وقتی که سازو خیالی کنه نو پا دی اونو باندی او زیال خونده شه لگی دلی نری نری زیال تارو نیسو وطا
منیشه وته وای هغه زیړ سیزونه نو هغه چې د شنې څانګې نه توشي نو هغه بوټي اوچ بنوشه هغه اوچ نو دارنګه دا زیړ اوچ چې کوم وګي دي دار دې شنو وګونه توشي نو چې بادشاہ دا خوب ولید نو یو دوی دا خوب تعبیر او یاري بادشاہ خيارو بل توي دا خوب تعبیر بل توي دا خوب تعبیر چاتم دا خوب تعبیر نو معلوم تا چې کوم ساقي دي هغه تر آیات او هو زما یو شنا دي پجیل یوسف نوم دي اخو د خوبونو ډیر زیات ماهر بادشاہ سلامت زما یو شنا دی جیل کې پروت او بیگمنا پجیل ګوره وکاله پسې خبر را یاد اسوا الله دې یې را خبر دا یاد او یره د چا په اختیار کې دي الله باندې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یره خزینه یره شي خاون نه یره شي رور نه یره شي دوست انسان نو وکالتی او چې دا خوب بادشاہ بیان کړو تر آیات شو د ماجی او نږدې آشنا دي له خسړې دي او بے گناہ سے پجیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډیر ماهر او اسیم ډیر نیک انسان دی زبردست او جی اغلب بدل شما او د خوب البوته و مو فورا د تعبیر درکړي بادشاہ وی ها نیک ولی وروي نیک انسان ځکه یوسف علی السلام به خلکو ته بجید کې نصیحت نه کول دي دوه کسانو دا ساقي او د طباخ چې وتکل خپل خوب بیانو کنه نو یوسف علی السلام د سوي وی ډوړې نه مخکې د تعبیر لا ډوړې بني راغلی او یو خبر هم درته کوم ګوره له خوب د تعبیر نه مخکې د سوي وی اغه الله چې موږ تاسو پیدا کړی اغه الله ګوره شریک نه لري زپ اغه دین چې کوم دین د ابراهیم علی السلام او د یعقوب علی السلام دا غیر الله موږ سره لوی احسانات کړی موږ سره ډېر انعامات کړی دي او ګوره پام کوئ زره د خلقو د دې دین د شرک نه بیزار تاسو هم شرک نه کوئ د یو الله د توحید داعیان به جوړیږي هر چند الله د یو والی د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې لګیا دي خپل تبلیغ کوي خلقو ته د نیکه نصیحت کې د شرک او د کفر نه د خلقو ضرورت ورای نو دی وی بادشاہ ته ډېر نیک سړی دی ډېر خسړی دی ورته پته و زمجیر هغه نه د تعبیر وباس یلر راغی یوسف علیہ السلام ته اے زما یوسف ورورا اے دوستا زه خو راغلی ما او یو خوب زمون بادشاہ لیدلی او دا خوب تعبیر وته وباسا او چې که تعبیر دی ورته وست کنه نو بادشاہ ته پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کی اوس که یوسف علیہ السلام غوندې وکاله پس جیل کې تیر شنو که زما غوندې سړی وي تا ته وکاله پس زما خبره یاد اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاہ ته یاد کا نو تا زه بادشاہ ته ګوره یاد نه کړم وکاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نیک بخت تا ته ما سفارش نه کوم ته د بادشاہ ساقي وي لیکن یوسف علیہ السلام ته پته ولګي چې اسیم خو کار شوی دی اړو ملامت نه عفو وتعالى دیو تاړو نه چې نیک بخت وکاله پسراله دیو تاړو نه چې تا ګوره بادشاہ ته داړو یاد نکړه دیو تاړو نه چې ستاړو د خوبړو جواب نه کومه پرې جګر کو تباشه ولې که یوسف علی السلام په تعبیر دوی پوي نکي نو حقات راځي او ټول ملک تباشه اوس قبل سړی ویني به چې پرې چې تباشه زما سي جیل کې واچو نو کوم د خوب تعبیر دی شرطونه به پیدا کول چې ما خلاص کې داغه نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هیڅ شرط په نه لگاو اړو ملامت نه کړ دا د یوسف علیہ السلام عفو درگزر حالانکہ تو جیل کے غریب پروت تھے مفت کے پروت تھے پیدا سے کار دی بادشاہ ته وایا چې وکاله با ستاسو یو داسې دور در باندې راځي وکاله چې به فراخ صالح دور وي وکاله با ستاسو رزقونه او ډوډۍ غانه او غنمونه او ساروی بم ساربی او خفراخ کال وکاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا وکاله تاسو کوم جمع کړی دا او کوم غلا او غنم هم سنبال کړی دي دا به هغه وکاله قحط کې بالکل خلاص دا غي نه پس به در باندې بیا یو کال راځي اب ډېر د بارانونو کالی مزیدار دا خو تاسو د خوب تعبیر اوس به کوسو دی وتعالو نه زلرشا او بادشاہ ته الوایا او دې دې وته دا نو چې ما وته یاد کا هغه ته پته لګېدلې و چې مخکې مې دا ټکی وی خو وکاله مې پکې تیر کړل بیا وایم راګیونه
ساقی راغی وی بادشاہ سلامت هغه دا تعبیر وایي یاره وی ورشه دا سړی رو باسي دا خو ډېر پوه انسان معلومي دا څوک دی رو باسي چا به دا سړی فورا دا وایي د نه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه دا اوه کاله چې قات راځي په مونږ باندې نو دا اوه کاله غلط چې مونږ وکړو نو دا غلط خو هر کال غلط پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک دا ډېر پراخه کالم دی نو غلط خو نه ټینګېږي چې اوه کاله مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه نو دا به اوه کاله په مونږ قات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لکه راوړه دی ورپسې په آس باندې سور شو جیل ته ورغلی مبارک شخص یوسف ولی بادشاہ د جیل نو باسی او داروغت اعلان وکړ یوسف علیہ السلام ډېر په عزت باندې روباسا او فورا یې بری کا او ماته حاضر کا وی بادشاہ سلامت را لګلې ما او داروغت اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاہ دې غواړي بادشاہ ته مقام خود درېږي نو استاد علم اظهار په بادشاہ راغلی دی تعالی ډېر لوی مقام او مرتبه درکړه یوسف علیہ السلام متسوي نه جیل نه او تا چې وی چې ما بادشاہ تیار او جیل نه نوځي وی نه کنه جیل نه نوځم لاول د تحقیق بادشاہ کې چې خزه په حق دي زلیخه په حق او کده په حق زما په جامه داغ لګیدل لاول به دا خبره فیصله کو اسنه چې سبا خلک په ما د بادشاہ په دربار کې الزام لګي چې د زلیخې ته خدا نه خواست زما په جامه داغ رانه شي لاول به زما او د زلیخې معاملې پاکو او ښکارا به اعلان کیږي چې ګناه د یوسف او ګناه د زلیخې و دا غینه پس به د جیل نه وځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی رب العالمین دی یوسف علیہ السلام سره ډېر احسان وکي وی کله یوسف علیہ السلام په جیل کې ضبط پروت وي او مال دقه سړی راغلی چې بادشاہ دی غواړي نو د فورا د جیل وته او یوسف علیہ السلام ګوره د جیل نه نوته او د خپل مامنې لاول صفای راوړي داغه نه پس جیل نه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه استاد له بادشاہ ته وی چې سړی خو د جیل نه راځي ولی نه راځي جدا هغه د زلیخې په منځ کې ولانجه راغله دی پاره کې جیل ته تللی او وی چې لاول د زمو د زلیخې معاملې پاکه نو دا غینه پس بدل جیل نه بخلق وی چې دا ګناه جوړ د یوسف وا خو د خوب تعبیر وسته نو ځکه خلاص نه نه چې معاملې پاکه دینه د علماء دا خبره معلومه چې په یو انسان تهمت لګي دا څه خطرناک تهمت نو پکار دي چې دا غي صفای د خلکو مخ کې راشي خبره به مجمله کې نه پرې چې مجمله کې پرې خو دا خلکو لکه باغ شګونی نو چې خبره بالکل پاکه شنو خبره نو یوسف علیہ السلام خپل خبره پاکول غوښتل بادشاہ خزر وغوښتل ټولو زلیخیم کې نولا دغه وخت کې د زلیخې خاون چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شو ابو داو وزیرو مړ شو زلیخیم کې نولا او نور خزم راوغته هغه خزه چې څو په مجلس کې ناس دی ایم ټوله کې نولې او بادشاہ ټوله مخامخ کې نولې وی وای ټول د بادشاہ وزیران او مشیران او د دوی افسران ناس دي زنانه خزم ناس دي ګناه د زلیخې وا او که ګناه ده یوسف زلیخه پاسې ده وی بادشاہ سلامت ګناه زما یوسف بالکل پاک هیڅ غلطی په یوسف کې نشته دا ګناه ټوله زما او غلطی ټوله زما با زپ خپل غلطه استومانه او علما لیکي مفسرین چې زلیخه دا هغه وخت یوسف علی السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پریو دا الله نه معافي وغوښتل او هر وخت رب العالمین ته جړل چې الله ستا ذات دې خپل چې یوسف غوند خپل انسان تا پیدا کړی دی الله چې تبسونه خپل رب العالمین ستا خپل ذات نه پری خو او چې کوم تا پیدا کړی خپل دی هغه څه ګرځي واقعي دې خشته ګلونو ته وګوري دې خپل بوټو ته وګوري او دې خشته نه خو ته وګوري نو د رب العالمین لوی قدرت پرته معلومه دا د رب العالمین د قدرت نخري الله دا خو تا پیدا کړی یوسف دې دومره خپل دین الله تبسم رخله ستا څومره خشته خپل قدرت ته نه الله ستا حسن می پرې خو ته می پرې خو د انسان حسن پکې شو لوی توبه رب العالمین ته وستلا د الله ذات تا او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت په پرته او الله ته جړل د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کول او دغه وخت اقرار مو چې بالکل یوسف د ګناه نشتا ما ته مطالبه کړی دا او دا غلطي ما کړی دا یوسف علی السلام ته وی چې بس صفیرالا ټول وزیرانو تاو اهل سلطنت تاو هغه زمانہ کې چې کوم ذرا ابلاغ هغه ټول دا خبر ورکړه چې یوسف غلطي د زلیخې وا اوس توبه ګاره د یوسف علی السلام غلطي نه
دا هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوغورځېد چې راویوسته نو د هغه کمیس واغوسته کوم کمیس چې د سره محفوظ پروت و ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې تعویض غوندې شکل کې د جنت اعلی قسم ریخم د ریخم استعمال ګوره سړو لمنه دی ښځې کولی شي سړو لمنه دی نبی علیه السلام فرمایي دا خبر یاد وساتئ چې په دنیا کې سړی ریخم استعمال کړ یا سره زر استعمال کړ نو د اخرت د سرو زرو د ریخمونو به محروم که دلته ریخم واچول په آخرت کې به ریخم په جنت کې قیمتي جامه ریخم دي د هغې نه به محروم وي که دلته کې سره زر استعمال کړ د جنت د سرو زرو د کالو نه به محروم جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي کې سړي به هم اچوي سړي به هم د سرو زرو کالي اچوي خشته خشته بنگړي نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنگړي خو سړي چې اچوي نو ځان ورته خو پکې نه ښکاري نه 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 ابه داسې نه دا ګړی چې مونږ اچوو دا هم یو بنګړی دی دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچوي نو ته مونږ ته خو په ګړی ځان بدي نه ښکاري دا چې کوم رواج دي د ښځو نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري هغه جنت کې به دا د ښځو رواج نه لکه پخوا فرعون او د لویو لویو بادشاهانو به غټ غټ بنګړي او به د هغوی دپاره فخر و عزت به و دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګړي به چولي خو که په دنیا کې سړي سره در استعمال کړل د جنت د کالو د بنګړو نه به محروم وي بیا هلته کې به الله نه ورکوي دا ګوته اچول دا سرو زرو ګوتې بعضې سړی اچوي دا ګورې ګناه ده قطعا ګناه ده د سرو زرو ګوتې بالکل به نه استعمالوي څوک د سرو زرو غاښ لګوي څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې اوبس کي دا ګناه ده سړو زرو سره زر ښځه استعمالولی شي ریخم ښځه استعمالولی شي سړي به بالکل نه استعمالوي دا ګناه پام کوئ د سرو زرو ګوتې بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا کویدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي ښځې له دې ورکې هغه استعمالي ښځې له دې ورکې ښځه به هغه ګوته استعمالي خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالي که سړی ګوتې استعمالي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته د سرو هم نشته د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي خو هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه درې درېنیمو ماسو نه زیات نه درې درېنیمو ماسو پورې استعمالولی شي او که پکې د عقیق غمې ولګې زمونږ د امام د بخاري شریف یو محشي لیکلی دي که په هغې کې د عقیق سور غمې دې ولګو او داسې طریقه دې ولګو چې هغه سرمن سره لګي وي دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج بلکې د یو شارح قول دا د نبي علیه السلام حدیث بیا نو بهر کیف هغه د ریخمو کمیس د یوسف علیه السلام واچو نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام او کمیس هم د ریخمو دی بیا د جنت کمیس دی هغه واچو او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه مور ولېږله چې دې خو جیلي د جیل جامې به دا جوړه ورته واچوي تاج یې ور ولېږه دا ورته په سر کې او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت یې برابر چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا او دا لږ دا خو فرشته سیرت انسان جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څومره مزېدار وباسي راځه دلته کښېنه ما سره ځان سره په تخت شاهي باندې کښېنه بادشاہ ته اوه جبې یادوي اوه اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې جبې یادوي اوه جبې ورته یادوي نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورته په هغه ژبه کې جواب ورکوه په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکوه یا لکه دا تاله دومره ژبې څنګه درځي ته څوک یې ټوله قصه یې ورته وکړه صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم دلته مسافر یم د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام نه ما د هغه نه زده کړی
هغه یعقوب علیہ السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې هغه اسحاق علیہ السلام نوم دی هغه اسحاق علیہ السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې هغه نوم ابراهیم علیہ السلام دی نسبا موږ د پیغمبرانو نسل زکوی کې غردول شوی د کوی نه بیا راوته د غلامه زندگی می تیر کړه بیا د وزیر کور ته الله او رسولم بیا د ګناه مطالبه را نو شو غین الله بچنم بیا جیل ته پکې لاړم استاد مخې دغه حاضر ولا دا ټول جبه مال راځي خا زما د خوب قابل ویا خو ما شیب استه وی دې سره بتوس دا راته یو الو خایا چې دې سره بسکو چې دا وکاله بارانونه وشي او غلي درغونی شي نو دا خو په هغه وکالو کې خلاص شي وکاله چې کم قاطع شي هغه سره بسکو وی بادشاہ سلامت برته علاج وکړي وای سي او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناس پیدا چل به کو چې وکاله خدای رب العالمین د طرف نه تا چې دا و سر به غواګانی ولیدلې او دا وښنه وګړي ولیدل دا خدای تعبیر د رب العالمین به خبرانونه کې سیله وي او دا زمکه به دا غیاګانی زرغونی کې دا غنم بم زرغون کې نو غلط سمري ابا مون په خپل وګو کې ساتو پر هغه زمانہ کې خو دا دغونه دا ستورونه دا به مون په خپل وګو کې ساتو نو دا قاعده ده چې غلط په خپل وګو کې او ساتل نو هغه خرابيږي اوس خیر خلق نه کوي او په خوا چې به تخم له جوار کې خودل نو دا وګو نه به ګورې نه شو کول دا څه کنه هغه به په خپل وګو کې او بیا په دې بڼو کې بند اکثر دي خلکو ساتل اوسم دا قاعده ده چې غنم تارا واغشتل او غنم په خپل وګو کې بند تیرا والا په وګو کې بند کا اس قسم سپګې بوله نه راځي نه بوله چنجي راځي یا وګي به په خوا ماته یاد دي وګي به راواغشتل په ټوکر کې به بند کړ او په کوټه په سر به ولګول د پاسه به پلي وو دا څه وکړ دا زمیدار هغه خپل قصې پریخي دي او دالګانو ته مخه جوړې ده نو ټول غنم او جوار نه ټول سپګو چنجو وای څو په کې زکات تاسو نه ورکړ زکات خدای دې نه په بل طرف وباسي الکه سپګو غنم سپګې به نه زکات نه ورکړ چنجو وای چنجي به نه چې زکات نه ورکړ بهر کیف ودا وګي بعد غنم راواله دا به ان شاء الله دون غلط وشي چې څومره ضرورت خلک به خوري او باقی د حکومت غلا چې څومره ده سرکاري زموږ چې کما غلا شوی هغه په وګو کې سنبال کې هغه به داغه چې کم بوسو نه هغه سوته وي هغه تانټي به غونډې او د وګو هغه چې کم وی خونه دي هغه سورته وجب کم نه بوسو دي دا به ویخ کې ګرډه کوي او سنبال بکړي بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمال او باقي وکړي چې وکاله کله قات راشي دغه وګي به بیا راځي او دغه غنم نه بیا مونږه غوبل کو نو بوس به ساروي خوري او غنم به انسانانه خوري او کالو کې به مونږ دا غلبه او کالو تساتو دا غي نه پس بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او خفراخي برابر دا من دغه دی بادشاہ وته دا څه کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر دي بادشاہانو مشیران دغه تعالی رقم زیداره مشوره راکړه یوسف علیہ السلام ته نو مشیر به مقرر وا اجعلني على خزائن الارض ما وزیر زراعت وزیر خزانه نه خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعض علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د زمکه خزانه یعنی وزیر زراعت به جوړ ولې چې زده لدا سیستم برابر دا غله د محفوظ کم دا غنم د لپاره او چو په باراني علاقو باندې او کرمو دا وکالو د پاره سنبال کم چې د قات مسله ختم شي بادشاہ ویډه راخره په اني حفيظ عليم ورزا امانت ګرمي غلا بنکم خیانت بنکم کوم وزیر کم بادشاہ چې هغه غلی خیانتګری ملک بچر ترقی نه کوي او چې غلی خیانتګر نه رب العالمین بیا هغه مطلب ترقی ورکړي نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پويګم هم الله نه درا پويم وېدا دنم نه مته وزیر زراعت جوړ نو یوسف علیہ السلام رب العالمین د کم زینا د کوین راواغشت او کم زیته ورسو وزیر زراعت جوړ دا رب العالمین نظام دا غټه برت ته ان مع العسر يسرا سختی در باندې رب العالمین راول الله ته رجوع کوا تو ګور الله بداغه سخته بدل در ته په اسانتیا درکې نور بم رب العالمین تعالی سہولت درکې اسانتیا بدر کوي بل دین ادا عبرت چې پسختو کې به یو الله ته رجوع کوي یو الله ته رجوع کوي او بل دین علماء یو بل مسله معلومه اسی خو مشری غختل ګناه
نه بغواړي مشري به نه غواړي خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي نو بیا په هغه وخت کې یو سړی مشري غواړي نو جایز دی لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته دا چې څومره وزیران دي دا غلبه رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړی دا ته معلومېږي او بل چې انسان جامه پاکوي او رښتون انساني ډېر هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین به د حفاظت کوي دی به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین وساتي دا هغه تهمت نه پښتانه وایي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته پروا مه ساته که څوک درپسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي او کله چې بادشاه را غوښته نو هغه دا ویلي چې حکم یې وکوي دې را خلاص کې راولې استخلصه لنفسي دی به زما مشیري ما سره به بس ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویا او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه دانایي ورته معلومه شوه نو ځکه یې دا ووایي چې استخلصه لنفسي ځان سره به ساتم زما خاص مشیر به د مشورې خاوند به او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم او جمیلم او ډېره خشته هغه کمیس یې مچولی او کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اغوستی و د جنت کمیس او بیا په کوی کې جبریل علیه السلام د ده په غاړه کې واچو ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و هغه اچولی و جنتي کمیس او خوبصورت د شخصیت او بادشاہ هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو الله والا عجیبه شکل هم ورکړی مزېدار د شکل خپل ځان لره انسان یو مخورستوبي دی انسان دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري یا بعد انسان شرنګ نه توري لیکن هغه الله داسې د مخ یو عزت ورکړي خلک یې قدر کوي نو دی خو خشته هم بادشاہ چې بیا تپوس وکړه او ده وله کوي مشورې ورکړې وی تا ځان سره مشیر کوم وینا اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم ما د خزانه د ځمکې خزانه یعنی د زراعت وزیر یو خو عام وزیر خزانه نه د ځمکې خزانه خو زراعت ته فصلونه دي او د خوب تعبیر هم دغه طرف ته چې قات برازي نو زه ډېره حفاظت گزاره میم حفاظت کوونکې میم امانتګره میم پوهېږم الله راله علم پوی هم راکړې ده وی ډېره ښه وزیر زراعت یې مقرر دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر هم مړو کوم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندګي تېروله او د هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه بوډۍ وه بیا بادشاہ ورته درخواست کی دور منصور لیکلی دی بادشاہ ورته درخواست وکړ چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه درسره او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته هم لاړې هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې هم الله د ګناه نه بچ کړه کومه غټه ګناه چې ده ته خو الله سې مو ساتلې دا زما یو درخواست ومنه د هغې زړه به لږ په قرار شي او خاوند یې مړ دی په نکاح والا یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کړ او زلیخې سره بیا نکاح وکړه نکاح نه پس عجیبه زندگی و بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله هیڅ قسمه یو غاړه کې به ناسته او نفل به کول الله به یاده او جړه به کوله یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کوم ما سره مخکې او ته کوم محبت ته ما سره لرو هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلقي امر سره نه ساتې دا وه هغه محبت ته څه شو هغه مینه دې څه شوه دا هغه وخت غلام اوس زه وزیر یم
او د بادشاہ د دربار خاص انسان ما نو ستاغه محبت مینه خو ډیره زیاته وا او هغه سپریدا وا هغه د خاخذ خاون چې او بل سره کم مینه یو کم محبت دي هغه ما سره اوس ساده دا ولي وی هغه وخت زما تا سره کم محبت او مینه و زما زړه کې خالص ته پروت او ته زما په زړه کې موجود وي او چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راوته او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړی دا در رب العالمین ذات ته رجوع کړی دا اوس زما ټول زړه د الله سره دی زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی هغه په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړی دي ډېر توبې مې وکړي ډېر معافي مې وکړي استاد په ځای زما زړه کې الله ناس دی دا الله محبت ناس دی هغه سيزونه زما د زړه نه وتی ختمه هغه خبره بیا الله تعالی دو ځامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل یو لور ته الله پیدا کړه هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شو بهر کیف چې دې کله واپس راغی او دی وزیر شو وکاله چې کم خوب لیدل شي او دا خوب مطابق د فراخه کارونه شروع شو زمکه داسې غلیر او چته کړي غنمان زرغون شو او هغه زمانہ کې چې کما د زمکه سبزی وا یا د زمکه غلا وا په ډیر وافر مقدار کې هغه خوب لیدل شوی و دا چې وکاله به بارانونه می وکاله به غلیر زرغون شي او دا غینه پس به وکاله قحطی نو دا وکاله چې کم غلا زرغون شو حضرت یوسف علی السلام د الله علم ورکړو دا غیره پر غټ غټ ګدامونه جوړ کړ فورا ورپسې وته پتا و الله خو دې ودا خوب لا چې وکاله قات برازي نو کدا غلم اوس ختمه بو وکاله او بیا څه کو هغه غلې په غټو غټو ګدامونو کې پاغه وګو کې سنبال تیر جمعه می تاسو ته ویلي چې وګي کې غلط کې نه خرابېږي نه هغه سنبال پر لو ټوله خوندې کړلا وکاله بچ خلکو خړل ابي ساتل او چې کم د حکومت مکوا هغه زمکه کې مغلې وکړلې کله خلکو نه کوم غلې وزګار شو د خلکو په پټو کې غبم ته د فورن واغشتلا او ټول ګدامونه ډک ورپسې وکاله قاطع وکاله چې کم قحط راغی نو بیا با هغه غلې یوسف علی السلام د ضرورت مطابق خرصوله خلکو سره خپل غلیم نه وي د ساتلې وابه خرصوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګي په نورو سيزونو باندې نو د مصر چې څومره خزانه او غیره پیسو نو د زرو نه د سرو د سپینو نه بالکل ډک او قات داسې په وکاله کې چې د مصر نه با په میلیونو په سوونو میلیونو باران بالکل بند نو کله چې باران برشي کنه نو ګوره دا رزق کې یو سړی وي چې زما زمکه او زما پټې دي بهشک د زمکه او پټې روزي زرغونی خود چا په حکم زرغونی دا الله په حکم الله که باران بند کدا نیرونو باندې بیانې ختمه وي دا مونږ نه دي د زمانہ مخکې دي نیرونو کې مو بوج شوي لغوندي او میاش باران بند شي نو بیا بیانم او بوج کی بیا درک ته وبونه لګي دا خو رب العالمین یو نظام دی دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په زمکه کې پرته خو ګوره دا الله په حکم الله چې غواړي درکې بقا الله نه غواړي زمکه بدی می جیداد بدی می مال بدی می قات پر باندې راولي